الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم فتحقیق سره منګه را لیږلیو نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام خپل امت ته وجعلنا في ذريتهم النبوة او ګرځولی منګه د هغوی په اولاد کې هم نبوت والکتاب او کتابونه فمنهم محتد بعضې په هغوی کې په سمه لاره وو وكثير منهم فاسقون لیکن زیاد پکې بد عمله وو ثم قفینا على اثارهم برسلنا بیا راولیږل پرلپسې موږ هغوی پسې په نښو پیغمبران وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل او راولیږه موږ په هغوی پسې فورا عیسی علیه السلام چې ورمکړو ورته انجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة او اگرزو منگا دا اغی دا پارا پتابعینو دا اغی کی نرمی او رحم ورحبانیتا او رحبانیت چیو نبتدعوها اغی دا زان نا جوڑ کڑیو ما کتبناها علیہم منگ پہ نو مقرر کڑی الا ابتغاء رضوان الله واغي ولا تلاش کړه د الله پاک د رضا د پاره فما رعوها حق رعايتها خټینګ نشو فاتین الذين امنوا منهم اجرهم پس ورکل منګه هغه کسانو د چپای کی کلک مؤمنانو کاملو بدلی داغي وکثیر منهم فاسقون خزیات پکې بدعملو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله اے مومنانو تاسو ایمان روړی کلک په خپل انبیاو او تقوا اختیار کې او ایمان روړی په انبیاو نورو یؤتکم کفلین من رحمته من بدل دوچن کو د خپل رحمنا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وبګرځو تاسو د پاره نور د ایمان چې تاسو بګرځې په هغې باندې په پولیس ورات اوبم بخو والله غفور رحیم الله بخون کې او رحم کون کې دی لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء د پاره د دې چې تاسو ته معلوم شي دا يهوديان چې دې تر دې د عمل هیڅ ثواب نه ملاويږي من فضل الله د الله د فضلنا وان الفضل بيد الله زکه چې د الله فضل خود الله پلاس کې دی یؤتیه من یشاء ورکی چا دی چې اراده وشي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند د فضل دی او لوی دی الله پاک وی پیغمبر علیه السلام په سوره حدید کې په اخره کې چونکه حدید دا یو جهادي صورت دی او الله پاک دلته کې د اوسپنې موږ ته خوبي بیانوي چې دا اوسپنه چې دا ما دنیا ته رسه د پاره را لېږلې د دروب د پاره اوسپنه چې کوم ځای م استعمالیږي نو هلته کې روبي نه الله پاک په دې کې د جهاد خبره کوي ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة مونږ را لېږلي نوح علیه السلام بیا د هغې نه پس د هغه په اولاد کې ابراهیم علیه السلام بیا د دې په اولاد کې مونږ نبوت یې چې خاص کر د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې وو چې تقریبا خلیفګان او انبیا پکې 4.5 راغلي وو او اغم د اسحاق علیه السلام په اولاد کې صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې هغه د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلی او د ابراهیم علیه السلام په یو قول کې ټول 12 زامنو یو کې 8 زامنو او په یو قول کې چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام 4 زامنو خو د ابراهیم علیه السلام چونکې بیبیانې 15 وي نو په دې وجه د اتو دا قول ډیر صحیح دی چې پای کې د 2 مشهور پیغمبران دي شپږ د دین علاوه دي او یو لسلونه وي الله پاک وی منګ پکې نبوت هو والکتاب او کتابونه فمنهم محتد نو باز د اولاد د اغنا اغا درمیانه خلقو محتدو په سم لار باندې روان شو وکثیر منهم فاسقون او زیاد د اغینا اغه بدعملو فاسقانو اغي اغه خپل کتاب راټینګ نکړی شو ثم کفینا علی اثارهم برسلنا بیا د اغي پسې منګه کف ویل شي اغه تلیتا د خپې تلیتا کف ویل شي او د لاس تلیتم کف ویل شي نو د اغي په خپو پسې یعنی اغي پسې پورل پسې د اغي لا نخې نه رواني چې نور پیغمبران مور ولېګل وکفینا بعیسی ابن مریم واتیناه الانجیل او عیسی علیه السلام مور ولېګه د زوی د مریم چې اغلم انجیل ورکو اوس د عیسی علیه السلام ذکر فورا ولې شو را روان دي مخ کې ځکه چې د عیسی علیه السلام نه پس یو خاص
یو دستور شروع شو یو قانون شروع شو چې هغې ته بدعت ویلی شي. نو په دې وجه د عیسی علیه السلام دا واقعه دا یې پکې خاص کر راوړه. الله پاک وایي وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رافة ورحمه، او موږ وګرځول په زړونو د هغه کسانو کې چې د هغه تابعینو رافة نرمي ورحمه او مهرباني. دا دوه ټکي دي. دا رافه چې کوم دی دا ویلی شي نرمۍ ته، نو دا ویلی شي ظاهري حمایت ته، او دا رحمه چې کوم دی نو دا ویلی شي باطینی همدردۍ ته او نرمۍ ته. یو انسان سره چې ستا د خولې نرمي، ستا د خولې نصیحتي او ستا د خولې هغه سره همدردي، دې ته رافه ویلی شي، نرمي ویلی شي. چې ستا هغه نرمې خبرې هغه له حوصله ورکوي، او چې ستا ورسره د زړه نه مینې چې ته پرې ځان قربانې، نو هغې ته بیا رحم ویلی شي. نو وی بعضې تابعین داسې وو چې هغوی ورسره صرف د خولې هغه ملګرتیا کوله، او بعضې داسې وو چې هغوی ورسره د زړه نه مینه وه. نو د زړه نه چې ورسره مینه وه الله د هغوی ذکر کوي. وی ورحمانیته نبتدعوها ما كتبناها عليهم، او ارچ رحمانیتو د عیسی علیه السلام په قوم کې نو هغه د ځان نه جوړ کړو، مونږ پې نه ویښې الا ابتغاء رضوان الله، خو شروع هغې د الله د رضا دپاره کړې وه. فما رعوها حق رعایتها، خو ټینګ پې پاتې نه شو. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، نو کوم کسان چې پې ټینګ پاتې شو هغوی له مونږ بدلې ورکړې. وکثیر منهم فاسقون، خو زیات پکې بدعمله شو. د عیسی علیه السلام د بره خطو نه پس چې د هغوی د خپلې دعوې مطابق هغوی عیسی علیه السلام پانسي کو، د هغوی قوم درې ډلې شو د عیسی علیه السلام. ځکه چې هغه وخت کې کوم بادشاه و، نو د هغه بادشاه چې کوم دی نو د هغه نوم بخت نصر و. د بخت نصر دوه تیر شوي دي، یو د موسی علیه السلام نه پس تیر شوی دی، او یو د عیسی علیه السلام نه پس تیر شوی دی. نو دا هغه کس و چې کله د عیسی علیه السلام هغه دسترخوان به راته و، په هغې باندې به خلک کېناسته چې کوم خلک به مستحق و، نو هغې سره به د هغوی درې کارونه کېدو. یو خو به د هغوی ایمان قوي شو، بل به د هغوی د جسم ټولې بیماری ختمې شوې، ډاکټرانو ضرورت به پاتې نه شو. او دریم هغوی به د یوې هفتې نه والي تر بلې هفتې پورې چې تر څو به هغه بیا نه راغلی تر هغې پورې به هغوی ماړو. نو په دنیا کې خو ټول غم د خېټې دی. نو چې یو سړي ته داسې خوراک میلاوېږي چې د یو هفتې نه تر بل هفتې پورې پې کار کېږي، نو هغه څه کېږي بل خو ځي. بس چې خلکو به خوراک وکړو، بس د هغه خلکو چې هغوی سره یې مزدورانو د هغوی مزدورۍ یې پرېښودې. او هغه خلک چې د هغوی یو بنده مزدوري کوي، نو هغوی د خو د خپله داسې چل نه ورځي، هغوی خو د دې خلکو پته وایي. نو بس هغوی هم دغه شانتې لاس په لاس او خپه په خپه پاتې شو. بایي مونږ که تاسو سره مزدوري کوله، خو د خېټې دم دپاره کوله، او خېټې کار مونږ له عیسی علیه السلام روان کړو، مونږ په مزدور وسګو. بس خلکو کارنډۍ مرنډۍ وغورځولې، بلچې وغورځولې. دویم د ابن سینا او د ارسطو غونته خلکو کلینیکونه بند شو. بایي خو چې څوک څه بیماري د عیسی علیه السلام په دسترخوان چې کوم دی یو نړی ولې ټیک ټاک شي. نو د هغه وخت بادشاه چې کوم و هغه بخت نصر و، هغه ته خپلو وزیرانو ووایي دی به سبا د خلکو ته اعلان وکړي چې د بادشاه باندې څه کوي، ده تاسو له څه درکړو، دا خو د لاره څه درکړو، تا به یې بامبتي د دې نه مخکې د ده نه ځان خلاص کا. بس هغه پې اعلان وکړو. وایي دی چې کوم دی نو د ملک په قانون کې ګوتې وي، د زمانه بې تپوسه دا ټول کارونه شروع کړي دي، او ده سره د دې سرټیفیکیټ کم دی، او د سره دله چا چې کوم دی نو د دې اجازت ورکړی دی چې دی د خلکو دا کوي، دا علاجونه کوي، او دی په خلکو خوراکونه کوي، دی ونیسي. بس مختصره خبره ده چې عیسی علیه السلام په خپل خیال باندې پانسي کو. نو د هغې نه پس درې ګروپه شو. یو ګروپ هغه چې هغې ریزسټنس شروع کو، مزاحمت یې شروع کو. وایي د عیسی علیه السلام به مونږ بدللو، او هغوی سره ښه طاقت هم و، ارس هم خو دشمنان پې سیوه و، هغوی به مخامخ وجنګېدو، شهیدان شو، ختم شو. دویمه ډله پکې داسې وه چې هغوی زور او طاقت نه و، خو هغوی ویل الله له به څه جواب ورکړو. ابو چې تاسو زما د پیغمبر د بدل اخیستو دپاره توره به راوانغسته، هغوی مې را میدان ته شو. چې میدان ته شو بس خو هغوی ډېر زر ختم کړو. درېیمه ډله خلک هغه چې بې زړه او هوښیار هم هغوی وایي که چېرې مونږ میدان ته وځو خو دوی ته نه ټینګېږو، او که دوی مونږ ختم کړي زمونږ دین ختمېږي. بس هغوی لړو غرونو ته او غارونو کې ننوته، او د ترک اللذات یې وکړو، ښکلې خوراکونه او خوندور څیزونه یې پرېښوده، نکاحونه یې پرېښوده او خوراکونه یې پرېښوده، او بس غارونو ته ننوته. نو هغه د الله پاک ته متوجه شو، خاص کر بس الله پاک هغوی له روحانیات ورکړو. هغه روحانیات د هغوی نه برداشت نه شو، او هغوی ځکه چې داسې خلکو پسې شیطان کېږي، لکه مونږ چې کوم دی نو په خپله چې هر څه کوو، خو چې یو استاد جي، یو عالم
هغه غلط کار کوي نو مونږ ټول هغه بیا بدی شي او مونږ پسې ګوتو اوچتو مونږ وایي بھائی مونږ چې هر څنګه نو یو به خو ته خو د الله د دین نه خبر یې دا چل کې نو دی د الله د دین نه خبر شو د هغې نه پس چې کوم دی نو دی باندې خپل خواهشاتو زور وکړو او دی په هغې کې چې کوم دی نو بدعملۍ شروع کړي نو بس د هغې سره لږ خلک داسې پاتې شو چې هغه الله والا پاتې شو باقي چې کوم دی نو دی په ښکاره باندې خو واده کوېده نو نه کړو خو داسې کارونه یې شروع کړو چې هغه د هغې نه ډېر ناروا وو نو د خلکو دی نه دوباره زړونه بد شو او هغه خلک چې هغې ته هغې راغونډ شوي وو هغوی لاول نه په هغه خلکو شروع وکړه چې لاول نه هغې ختم کړو دا غلطه نظریه چې تر اوسه پورې په انګریزانو کې بغیر د نکاح نه د واده خوره ده دا هغه رهبانیت دی چې الله وایي ما پې نه و مقرر کړی چې ما پې نه و مقرر کړی نو د هغې خو څه قانون او ضابطه هم نه وه په دې وجه باندې چې څومره پکې دوی مخکې لړو دومره چې کوم دی نو دوی ته د هغې بدلې میلاو شوې او د دې نه هغه بدلې برداشت نه شوې او دوی چې کوم دی نو پرواني باندې ور وړېده الله پاک وایي کثیرا منهم فاسقون یعنې مقصد دا دی هغه عمل چې تاله دین اجازت درکړي نو ته هغه عمل کوه د ځان نه دا چې کوم سړی د ځان نه وظیفې کوي بې اجازته وظیفې کوي او بې اجازته کارونه کوي اکثر هغه په هغه باندې راګرځي او هغه له اکثر دماغ غواړي نو چې هغه تا ته په دین کې چې کوم دی نو ښکاره بیان شوي په هغې عمل کوه په دین کې نور څیزونه مه لټوه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو د الله نه ویریږئ وآمنوا برسوله او په خپلو رسولانو باندې ایمان راوړئ دا اهل کتابو ته الله عیسایانو ته او یهودیانو ته خواست کوي چې تاسو په موسی په عیسی علیه السلام او دوی په خلیفګانو ایمان راوړئ نو یؤتکم کفلین من رحمته نو چې کله تاسو بیا د آخر زمانې په پیغمبر ایمان راوړئ تاسو به ډبل ثواب میلو شي ځکه چې ستاسو به ټول عمر په ایمان کې تېر شوي خو چې پیغمبر راغلي منلي به وي نو الله به تاسو له بیا ډبل ثوابونه درکوي ویجعل لکم نورا تمشون به دا خاص کر اهل کتابو له الله پاک چې کوم دی نو حرص ورکوي د ایمانو چې ستاسو ایمان چې دی هغه ډېر قابل اعتماد دی که تاسو ایمان راوړو دا نور خلک به هم ټول ایمان راوړي دوی به وي دوی ته په کتابونو کې راغلي وو نو تاسو ته به د دې نورو خلکو د تبلیغ هغه ثواب میلو شي تمشون به الله به دله داسې نور درکړي چې تاسو به پرې ګرځئ کوم ځای کې په آخرت کې پوری صورت باندې په اسانه اوړئ ویغفر لکم تاسو ته بس تاسو له غشونه او ګناهونه معاف کړي والله غفور رحیم الله بخونکی او رحم کوونکی دی لئلا یعلم اهل الکتاب د پاره د دې چې پوه شي د اهل کتاب چې تر څو دوی په دې اخري پیغمبر ایمان نه دی راوړی نو الله یقدرون علی شیء من فضل الله د الله د فضل نه دي ته هېڅ هم نه میلاویږي د دې ایمان بالا قابل قبولي چې دوی محمد علیه السلام ومني نه دا چې صرف موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او خپل انبیا مني وان الفضل بید الله او فضل ټول د الله په لاس کې دی د الله نه بغیر څوک فضل نشي تقسیمولی یؤتیه من یشاء په هغه چا یې کوي چې ورته اراده وشي او اراده هغه چا ته کېږي څوک چې رضا ساتي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل دی او لوی دی څوک چې الله ته نږدې کېدل غواړي الله ورته سیوا را نږدې کېږي بسم الله الرحمن الرحیم